ستړي مشه. دې ویډیو کې به موږ ګورو چې جنریټیو اے آی سیس دی او په دې موږ څه کولی شو. بیا به ګورو چې پرومپټ سیس دی او دا خپل خوښه کار تر څنګه اخیستی شو. دا ویډیو د هر هغه چا لپاره ده چې لږ ډېر په انګلیش پوهیږي او انټرنیټ کنیکشن لري. کوشش به کوم چې په اسانو ټکو کې درته دا جنریټیو اے آی ایکسپلین کړم. نو راځئ چې وګورو. جنریټیو اے آی د آرټیفیشل انټيليجنس یو سب برانچ دی. آرټیفیشل انټيليجنس څه ته وایي؟ آرټیفیشل انټيليجنس یا اے آی دا ماشینز دا قابلیت ورکولی چې هغه د انساني ذهانت چې کوم کارونه دي هغه وکړي، لکه پرابلم سالوینګ شو، لرنینګ شو، ریزنینګ شو او ډیسیژن میکینګ شو. دا ټول کارونه نن سبا اے آی کوي. که په بل انداز کې مونږ وایو نو دی وایي چې میمکس هیومن بیهیویر، انساني چې کوم خویونه دي دا هغه کاپی کوي، دا هغه یو نقل کوي. دا د آرټیفیشل انټيليجنس دا دی. ډیر ډیټیل کې نه ځو، ټیکنیکل خبرې دی بیا بل ځل بشي. اے آی یوزج اوس آرټیفیشل انټيليجنس یا اے آی استعمال پس کې راځي. نو دا ډیر کارونه پدې کیږي، لکه what is electricity used for؟ د بجلی څه کارونه دي، بجلی څه کوي. نو بجلی نه موږ ډېرې فایدې اخیستی شو. موږ په نن سبا زموږ تقریبا چې 80% ژوند زموږ په بجلی روان دی. موبایل زموږ په بجلی چلیږي، لیپټاپ کمپیوټر زموږ په بجلی چلیږي، پکې زموږ په بجلی چلیږي. څومره مشینري چې دی، انجن چې دی هغه بجلی پیدا کوي او په هغې باندې کارونه کیږي. چې کوم کور کې نو لږ هر ځای کې بجلی ډیره زیاته یوز کیږي. دغه شانتي د اے آی هم دا چې نن سبا هم دا ویل کیږي چې اے آی از د نیو الکتریسيټي، یعنی د اے آی په باندې ته بیا ډیر څه کولی شي. نو جنریټیو اے آی دا اے آی هغه برانچ دی چې هغه اے آی یا آرټیفیشل انټيليجنس د دې دا قابلیت ورکوي چې هغه یو نوې کنټینټ را جوړ کړي. یعنی دا یو سافټ ویر چې هغه تعالی نوې او سیز را جوړ کړي، لکه کم زیاتر نیچرل لینګویج ټیکسټ یا زموږ چې کومې خبرې اترې دي وسره ایمیجز، ویډیو، کوډ او نور فارمیټس هم. دا د جنریټیو اے آی کار دی. موږ څه وکړو؟ یو پرومپټ ورکو. پرومپټ څه شی دی؟ پرومپټ یو خبره ده یا ټیکسټ چې کوم موږ اے آی ته ورکو، هغه په هغې پروسیسینګ وکړي او د هغې په بدل کې بیا موږ لا دا ټیکسټ یا ایمیج یا ویډیو چې کوم دی د هغې چې کوم ریسپانس وي هغه موږ ته راوړاندې کړي. دا جنریټیو اے آی دا کار دی چې دا نوې کنټینټ جنریټ کوي. بس یوز کیسز جنریټیو اے آی یوز کیږي کوم ځای کې؟ نو د ټول نه غټ خو ایجوکیشن اینډ لرنینګ کې یوز کیږي. سمرایزینګ بکس، آرټیکلز اور لیکچرز، موږ ورته کتابونو یا ورته ووایو چې د دې سمري راکړه، د دې آرټیکل یا لیکچر چې سم وي موږ ورته ووایو دا موږ ته سمرایز کړه په یو څو ټکو کې، هغه موږ له وکړي. جنریټینګ کویزز، فلیش کارډز اور پریکټس ټیسټ. نو کویزز، فلیش کارډ یا پریکټس ټیسټ چې کوم دی موږ په دې جنریټ کوو په دې جنریټیو اے آی باندې. creating lesson plans and presentations for teachers، د ټیچر د پاره lesson plans او presentation جوړي. language learning کوم یو نوې لینګویج زده کوو، translations کوي، دا grammar corrections هم کوي، conversation practice هم کوي چې موږ ولا یو فرنچ کې سور کو نو هغه دې موږ لا کنورټ کوي په انګلیش ته. grammar correction موږ ولا یو جمله غلطه ورکو دا دې ټیک کې په خپل او موږ سره conversation کې هم پریکټیس کوي. نو دا زموږ ډیر زیات هیلپفل دی. دا زموږ اصل کې اسسټنټ دی، زموږ کارونه چې کوم دی هغه اسانه هم او موږ سره مرسته کوي په هغې سیس کې. په بزنس کې په څه پکارېږي؟ رایټینګ پروفیشنل ایمیلز اینڈ پروپوزلز. ایمیلز، پروفیشنل ایمیلز لیکل یا پروپوزل لیکل. ډرافټینګ کنټریکټس اور رپورټس یا کنټریکټس د هغې جوړول. جنریټینګ پروډکټ ډسکرپشن فار آنلاین شاپس، چې کوم موږ آنلاین یو ویب سایټ یې په هغې څه خرڅوو نو د هغې د پروډکټ دپاره ډسکرپشنز لیکو پې. کریټینګ مارکیټینګ کیمپینز، ایډز اینډ سوشل میډیا پوسټس. مارکیټینګ کیمپینز دپاره، د فیسبوک ایډز دپاره، سوشل میډیا پوسټ دپاره د هغې دپاره کنټینټ لیکو. مارکیټ ریسرچ سمریز، او موږ له د مارکیټ ریسرچ چې کوم د هغې یو سمري هم راکوي. کریټیویټي اینډ کانټینټ کریشن، کریټیویټي کې څنګه یوز کوو چې دا سټوریز لیکي، بلاګز یا سکرپټس پې موږ لیکلی شو، یوټیوب سکرپټ ورته ووایو دی موږ له ولیکي د هغې په مطابق چې کوم ټاپک موږ ورکو. پوسټرز، فلایرز اینډ تمبنیلز، کوم چې ایمیجز جوړوي لکه د مایکروسافټ ډیزاینر چې کوم دی هغه
पोस्टर या फ्लायर या थंबनेल دا د جوړي creating digital art illustrations or logos digital art یا illustrations یا logos هم جوړي په prompt په مطابق چې کوم ټیکسټ مونږ ولا ورکو generating video ideas storyboards or short clips او composing background music or sound effects یعنی نن سبا میوزک هم په AI باندې جوړيږي ویډیوز هم په جوړيږي daily life and productivity په ژوند کې څنګه استعمالونه planning trips or itineraries نو trips چې مونږ کوم ځای کوو چرته زورا زو او ته مونږ وایو چې زما دومره بجټ ته مونږ لا د دې ځای ته تلل غواړم څنګه بزم او کم څونه ورځې تیروم او دا ټول ته مونږ وایو نو د مونږ لا یو باقاعده پلان راکړي سره د بجټ هم ته مونږ وایو میل پلانینګ اینڈ ریسیپی جنریشن که یو نوې ریسیپی یا مونږ کوو یا خوراک د هغې دپاره هم مونږ ته دا دغه راکوي چې که مونږ ول خپل بجټ ورکو خپل سیزونه ورکو چې زه یا ویټ لاس کوم یا چې کوم دی ویټ ګین کوم او د هغې لپاره ماته څه پکار دي خپل الرجیز ورته مو وایو نو هم د هغې لپاره یو بالکل ښایسته پلان دا جنریټ کی ورکاوټ روټینز کریټ کوي مونږ لا سکیجولز او ټاسک لیست چې کوم دي دا مونږ لا ارګنایز کوي generating polite responses to text or messages بعضی نیم ټیم کې مونږ یو خبره په سختۍ وي په دا په نرمۍ هم کې دي شي نو هغه مونږ ورته ووایو چې دا خبره کول دي خو زما دا خبره لږ په نرمۍ سره وکړه یا یې لږ په فارملی وکړه نو دا د جنریټیو AI یوز کیسز دي او پسې مخکې ټیکنالوژي اینډ کوډینګ کې هم دا په کار راځي لکه په دې نن سبا کوډ ډېر زیات لیکل کېږي رایټینګ او ډیبګینګ کوډ explaining code step by step که یو په کوډ نه پیګو مونږ کاپي کو هلته پیسټ کو ته ووایو چې ته مونږ ته دا ایکسپلین کړه چې په دې کوډ کې څه شوي دي او دا څه نو دا ډېر په دې کې هم هیلپفل دی جنریټینګ ډاکومنټیشن فار پروجیکټس بعضې نیم ټیم کې مونږ وله کوډ ورکو چې دا زموږ کوډ دی یا یو فنکشن وله ورکو ورته و دې لپاره مونږ ته ډاکومنټیشن جوړ کړه چې دا هغه په خپل هغه ریډ کړي او مونږ ته ووایي چې دا فنکشن دا کار کوي باقاعده ټول هر یو څیز مونږ له وکړي creating website mockups and UI design ideas website mockups راته جوړی چې موږ ته وایو چې زموږ داسې ویبسایټ پکار دی نو هغه موږ له یو باقاعده موکپ جوړ کړي یا UI ډیزاین ورته موږ وایو چې داسې یو ایپ جوړوم او د هغې لپاره ماته ډیزاین راکړه چې دا د کلرز یوز کړي یا ته به خپله راته کلر ووایې نو هغه دې جنریټ کوي دا خو دا جنریټیو AI په ټوله خبره ده بیا د هر یو چیټ باټ یا د هر یو LLM دا مخکې راځو چې دا څه شیزونه دي د دې بیا خپل قابلیت دی میډیا اینڈ کمیونیکیشن کې څنګه یوز کیږي چې نیوز آرټیکلز ورته موږ ورکو موږ ته دا سمرایز کا ډاکومنټس وي هغه موږ ته دا ترانسلیټ کا په مختلف ژبو ته رائټینګ سکرپټ فار پوسټ کارډز او ویډیوز د لپاره موږ ته یو سکرپټس ولیکي سب ټایټلز او کیپشنز دا هم موږ ته جنریټ کوي پرومپټ یوز کیسز څه دي د ایجوکیشن کو غره موږ ته سمرایز دس چپټر اف مای هیستوري بک ان 5 کی پوینټس نو مونږ ته یو چپټر ورکو او هغې کې ورته ووایو چې 5 کی پوینټس کې مونږ ته دا ټوله چپټر سمرایز کا رایټ ا پروډکټ ډسکرپشن فار ا کاټن هوډي ان ا فرینډلی ټون یو کاټن هوډي دا او هغې لپاره پروډکټ ډسکرپشن لیکل دي نو هغه مونږ په دې جنریټ کوو کریټیویټي کې څنګه پکارېږي چې کریټ ا فینټسي شارټ سټوري اباؤټ ا ګرل هو فاینډز ا میجیک پن یو شارټ سټوري راته ولیکه چې هغه یو میجیک پن یو ماشومه ومومي د هغې باره کې نو دې مونږ له هغه سټوري کریټ کړي productivity plan a weekly meal plan for a family of 4 with a budget of $50 نو دا هم موږ له دی جنریټ کوي جنریټ مطلب یو نوی څیز روباسل اوس دی کې لارج لینګویج ماډلز راځي لارج لینګویج ماډلز یا LLMs ورته شورټلی وایي دا څه دی LLMs advanced AI programs دی چې هغه دا په داسې ټرین شوي چې هغه انسان په شان لیکل په هغې باندې پوهیږي او هغه بیا نوی جنریټ کوي هم یاد لرئ چې کمپیوټر چې کوم دی یا هر ماشین چې کوم دی په ورډ زموږ نه پوهیږي دا مخکې راځي چې دا به څنګه بیا کار کوي خو نو بیا هم دی زموږ په دې خبرو پیږي او موږ لا ټیکسټ چې کوم دی جنریټ کوي دې ته لارج لینګویج ماډل ولې وایي په دې وجه ورته وایي چې دا ډېر لوی ټیکسټ باندې چې کوم دی دا ټرین شوي یعنی هنډرډز اف بلیونز اف ورډز باندې او دا ډیټا د کوم ځای نه راځي نو دا په انټرنیټ باندې چې کومه ډیټا موجوده د هغې نه راځي دا ټول په ډېر لوی اماونټ ټیکسټ باندې چې کوم دی دا ټرین شوي وي build by using supervised learning supervised learning هغه وي چې کله موږ دته لکه دلته یو انپوټ ورکو مخکې نه او د هغې موږ انسر هم ورکړي چې د دې به دا آوټپوټ راځي نو د هغې په مطابق باندې هغه ټرین کی ځان او بیا چې کله موږ دته یو نوی ټیکسټ ورکو دی په خپله پریډکټ کوي یعنې وګوره پریډکټ د نیکسټ ورډ
څه کوي چې د ورپسې چې مونږ کم ورکو نو هغه ورډ پریډکټ کوي لکه دا وګوره د سکای از نو د به پریډکشن فل کوي نو د سکای از فل نو ورپسې اف دا د پریډکشن دی دا سنټنس مونږ ورکو دا د پریډکشن دی د سکای از فل اف سټارز د دې ترشا یو الګوریتم کار کوي جنرال آیډیا صرف دا ده چې مونږ یو دا ټیکسټ چې د سکای از فل اف سټارز دا جنریټ کوو نو دا به د څنګه جنریټ کوي چې لومبي به د انپوټ واخلي او د هغې به آوټپوټ روباسي یا بیا د هغې بیا به هغه آوټپوټ ایز ان انپوټ ورشي بیا به یو آوټپوټ روباسي او دا دومره تیزی سره کیږي چې پس ملي سیکنډز کې دا کار کیږي د برین بیهایند لارج لینګویج ال ال امز چې کوم دي دا چیټ جی پی ټي یا ګوګل جیمنای یا کوپایلټ چې کوم د مایکروسافټ دی داسې نور هم دي د هغې د شاته دا برین ورته ویلی شو چې دا د هغې برین دی ځکه چې هغه ډېر په ډېر لوی ټیکسټ باندې ټرین شوي نو چې څومره ډېر ډیټا دته ورکړی شوي هغومره دی ښه کار کوي چې څومره لږه ډیټا باندې ټرین کېږي نو دا د کار چې کوم دی هغه سلو وي LLM is a thought partner اوس دی زمونږ یو ملګری دی څنګه دی په انفارمیشن پارټنر د نه مونږ د یو انفارمیشن تپوس کوو انفارمیشن تپوس دی وکړو چې مونږ ورته ووایو چې د نمیبیا کیپیټل څه دی یا مونږ ورته د یو بل څه اني انفارمیشن که د میتھس که د فزیکس د هغې په هکله د تپوس وکړو نو دی مونږ له د هغې جواب راکوي رایټینګ پارټنر ډېر زیات یوز کېږي چې دته مونږ جنریټیو اے آی کې ډېر زیات یوز کېږي دی مونږ له نیو رایټینګ راکوي نوې کنټینټ را جنریټ کوي خو د کې دوه مسلې دي او دوه مسلې دا دي چې د هیلوسینیشنز کوي هیلوسینیشن دا دي چې د ځان نه کنټینټ جنریټ کوي نو دا یو حق له خو خدا خو چې کله د ډېر زیات دا هیلوسینیشنز وکړي ډېر زیات ځان نه خبرې جوړې کړي نو اکثر خبرې چې کوم دی دا دروغ هم خطي شي او داسې کیسز راغلي دي نو د دې لپاره بیا پکاري چې کله د دې چې کوم انفارمیشن یا کوم خبره مونږ ته راکړي د نه مونږ څه تپوس وکړو نو پکار ده چې هغه مونږ ډبل چک کړو چې دا آیا دا په رښتیا داسې چل شوی دی او که نه دی شوی نو داسې اګزامپل شته چې یو ځل یې خو ټیک کړی دی بل ځل یې د ځان نه یو قصه جوړه کړې ده یو هیسټري د ځان نه جوړه کړې ده نو دا هیلوسینیشن دی ته وایي ورپسې دویم خبره نالج کټ آف دی نالج کټ آف دا دی چې دی په کم حده پورې ټرین شوی دی فار ایگزامپل دی 2024 اکتوبر پورې دی ټرین شوی دی نو د هغې نه پس چې کوم ایونټ شوي وي دا 2025 جنوري فبروري کې نو دی هغه نالج ته دی ورته نشي رسېدی یعنی هغه نالج د سره نشته دی ته نالج کټ آف وایي نو که موږ د هغې تپوس ترې وکړو نو دی هغه څیز نه پوهېږي یا راته ووایي چې نه به پوهېږم یا د ځان نه هغه هیلوسینیشن وکړي او هغه څیز را جنریټ کړي نو دا دوه څیزونو دی ته به پام کوئ کله هم چې تاسو په دې کې کار کوئ دا یو پرومپټ دی چې write a 300 word story involving trucks for a 5-year-old to encourage them to brush their teeth دا به اوس په دې چیټ جی پی ټي لا یا داسې مخکې چې کوم دی یو ال ال ام له به ورکو نو په هغې کې به تاسو ته د دې ډېر ښه اندازه وشي کم ځای کې مونږ پکارو نو هغه مونږ رایټینګ چې دی چې برین سټارمنګ ورسره کوو برین سټارمنګ کمپینین دی زمونږ ورته ووایو چې مونږ له یو کریټیو نیم پینټ بټر کوکیز د پاره یو 15 کریټیو نیمز را جنریټ کا برین سټارم کړی به مونږ لاغه دا غیره کی وات از د کیپیټل اف نمیبیا دا وته مونږ ویل شو انفارمیشن چې کوم دی رائټ ا سټوري اباوټ ا کیټ دا وګوره کوېسچن آنسرینګ دی ٹھیک شو کوېسچن آنسرینګ مونږ کولی شو د مونږ ټرانسلیشن د باره یوز کولی شو مونږ وته یو سیز ورکو مونږ ته دا ټرانسلیټ کا مخکې به اوس ګورو راځو به write a story about a cat دی مونږ له دا هم کولی شي write a 300 word story about a curious black cat who discovers a hidden library in the attic اوس دا سیمپل دی دا لږ کمپلیکس دی څومره چې دته یو پرومپټ مونږ ډیټیل کې ورکو دومره به د ریزلټ ښه راځي دا مخکې سلایډس کې راځي کې به وګورو خو دا اگزامپل دی چې د ټرانسلیشن سره ټرانسلیټ د فالوینګ انټو پښتو او سو ټیکسټ ولا ورکم بیا ریډینګ کې مونږ پروف ریډینګ د دې کولی شو یعنی مونږ یو ټیکسټ ولا ورکو یا لیکل خپل ورکو مونږ وته چې په دې کې مونږ ته ګرامیټیکل غلطۍ وي یا سپیلینګ میسټیکس وي دا راته زموږ لپاره سم کا نو هغه دی کوي سمرایز کوي مونږ ولې یو لوی ټیکسټ ورکو چې دا څه وایي دی راته بس اسانه خبره وکړه نو دی به راته سمرایز کوي انالیسز یې کوو پې نو انالیسز مونږ ولا یو ډیټا ورکو چې فار ایگزامپل کمپلینټس چې کوم دی هغه ولا ورکو چې دی کمپلینټ کې ته وګوره چې دا دې کې څه کمپلینټ شته که نشته یا دا کمپلینټس په څه حساب سره دي نو دی هغه ډیټا هغه ټیکسټ چې کوم دی وګوري دی مونږ ته ووایي چې یا ریویوز چې کوم دي د یو پروډکټ ورته مونږ ووایو چې دا ریویو راته وښایه
چې په دې کې خواله د که بدواله دي نو هغه مونږ ته خو چې دا ګډ ریویو دا یا بیډ ریویو دا او دا غي مطابق بیا مونږ خپل ډیسیژن اخلو هغه پروډکټ کې څه مسلې وي هغه بیا سمو لکه یو پرومپټ دی پروف ریډ د فالوینګ ټیکسټ انټندډ فار ا ویب سایټ سیلینګ چلډرن سټف ټوایز دا یو ویب سایټ دی چې هغه د چلډرن سټف ټوایز خرڅي او فار سپیلینګ اینڈ ګرامټیکل ایررز اینڈ ری رائټ اټ وذ کریکشن موږ ته چې دا لاندې کوم لیکل دي دا سپیلینګ او ګرامټیکل ایررز پکې وګوره او واپس یو لیکه چې کریکټ وي پروف ریډینګ یو کا نو هغه سره چې میټ دس اډوربل سټف پاندا دا پرومپټ په پدې لورکو او موږ به ګورو چې څنګه دا جنریشن کوي ریډینګ لپاره ریپوټیشن مانیټرینګ مونږ په کو کمپلینټس کسٹمر سنټیمنټس دا ټول کو سو چې دا اي اي مونږ یوز کو چې هغه یو وایس د کال سنټر به زیاتره تاسو کتلی وی چې د کسٹمر او د ایجنټ ترمنځ خبري وشي نو هغه اډیو ریکارډ کیږي هغه وی هم چې مونږ دا اډیو هغه لپاره ریکارډ کو هغه اډیو د اي اي تور کړی شي او هغه نه یو ټیکسټ جن ټرانسکرپشن وشي یا ټیکسټ جنریټ شي هغه ټیکسټ چې کوم دی بیا مونږه ال ال ام ته بیا ورکو او وته وایو چې په دې کې مونږ ته ریپیټیشن مانیټر کو چې د کې کمپلینټس وګوره چې آیا د سیس کې څه کمپلینټ دی نو هغه مونږ لا دا ټول چیز نه یو کمپلینټ را جنریټ کیو یو سایت ته نو مونږ هغه ځان سره سٹور کو ورپسې کسٹمر سنټیمنټس مونږ سره ګورو چې یو کسٹمر دی او د هغه د دې پروډکټ یا زموږ د سرویسز باره کې د دس سنټیمنټس دي نو په دې مانیټرینګ کې دا څه کوو چې مونږه ډیلی د کسٹمرز نه چې کوم ریویوز یې اخلو او هغه د هغه په مطابق باندې مونږه پلاټ کو نو مونږ ته ګورو چې دا غي ریکارډ مونږ ساتو چې دا سنټیمنټس یا کمپلینټس څومره کمیږي یا ډیریږي کچره زمونږه کمپلینټس ډیریږي ورسته ورځ او زموږ پروډکټ په خطر روانيږي نو په دې باندې مونږ ته ډیر په اسانه پته لګي چې زمونږ یا هو په پروډکټ کې مسله ده او یا په سرویسز کې مسله ده نو دا غي په مطابق مونږ ډیسیژن اخستې شو او هغه سیز مونږ نور خکول شو جنریټیو اي اي په دې کې هم ډیر زیاته کار کوي چیټینګ دی اوس کم سپیشلایز چیټ باټس دي لکه موږ به اوس ګورو هم چې چیټ جی پی ټي کوپایلټ جمنای کلاود دا کوم مختلف چي دي زبر ټول یو سوچ کم مین غړ تی اب ز چې کم تاسو سره خبرې اترې کول شي اوبه د ډیمو کې براولم چیټ باټس دا دي چې یو کله چې موږ خبرې کوو نو یو چیز سره نو هغه زیاتره موږ سره کمپیوټر خبرې کوي سپیشلایزډ اپلیکیشنز دا هر کمپنی خپل وي چیټ باټ وداوت ټریکینګ لکه یو چیټ باټ چې اته نه اورډر اخلي یو ټریپس پلانر وي چې هغه ټریپ چې کوم دی پلان کوي آی ټي سرویس چیټ باټ یعنی آی ټي سرویس لته شي او ویب سایټ ته لاړ شي او دا غوي خپل نو اتا تا یا بانکینګ سیستم دی پای کې تاسو خبرې چیټ باټ کوي هیومن ان د لوپ چیټ باټ دا دی چې کله دا چیټ باټ تاسو خبرې کوي نو باټس چې کوم دی هغه دا کال یا تاسو خبرې دی اخلي انالایز کوي او دا غي په مطابق دی انسر سجست کوي او هیومن چې کوم دی هغه ګوري چې څومره سمون سره دی نو په لګ ډیر بدلون سره کسٹمر لا یو ریسپانس ورکوي نو د ته هیومن ان د لوپ وای چې ډایرکټ ټول پټولا دغه کار نه کوي چیټ باټ نه بلکې سبا کې ته هم انسان پکې د تناسي هغه مانیټر کوي باټ ټرایجز فار هیومنز دی او بیسډ اون ارجنسي نو پدې کې چیټ باټ چې کوم دی تاسو خبرې کوي او استاد کمپلینټ مطابق ایمرجنسي ډیټیکټ کی یا ارجنسي چې کوم دی هغه ډیټیکټ کی نو چیټ باټ انسان ته واړي چې بس دا زما کار نه دی دا ایمرجنسي دا یا ارجنسي پدې کې دا سیویریټي پدې کې دا نو ته انسان ته وایي چې ایجنټ شاته ناستي هغه سره وته سره خبرې وکړه نو دا ډیر زیات چې کوم سمپل کارونه دي هغه چیټ باټ په خپل کوي او چې کله بیا کمپلیکس ته وړي نو بیا هیومن ان د لوپ چیټ باټ یوز کیږي یا باټ ټرایجز یوز کیږي ال ال امز څه کولی شي ال ال امز یا لارج لینګویج ماډلز دا سي سوچ کوچ یو فرش کالج ګریجویټ ته کاغلا مونږ یو پرومپټ کې یو انسټرکشنز ورکو او هغه فالو کوي نو آیا هغه به کار وکړي یعنی موږ چې څه کارم جنریټ کول غواړو په جنریټیو اي اي باندې یا ال ال امز باندې تاسو نه دا ځان نه کول پکې کین د ډیټرمین اف ان ایمیل از ا کمپلینټ دا کار کول شي چې موږ وته چې ایمیل کې تو ورش د کمپلینټ کول شي یو انسټرکشن فالو کول شي نو بالکل کې دا کول شي نو دا بیا ال ال ام بم دا کوي کالج ګریجویټ کوي نو ال ال امز هم دا کول شي کین د ډیټرمین اف ا ریویو از پوزټیو اور نیگیټیو یو فرش کالج ګریجویټ چې هغه انسټرکشن پرومپټ ګوري نو دا خبره کولی شي چې دا یو ریویو پوزټیو دا نیگیټیو دا نو دا شانته مثال د ال ال ام د دام یو فرش کالج ګریجویټ په شان کار کوي کین دے رائټ ا پریس ریلیز without any information about the CEO or your company نو فرش کالج ګریجویټ نشي کولی
په داسې باندې چې انفارمیشن دی نیور کړي خو چې ریلیونت کانټیکست ولا تور کې لکه موږ دلته وی چې فالو د انسټرکشنز ان د پرومپټ چې کوم پرومپټ کې موږ انسټرکشن ورکړل هغه شان به تاسو ته ریزلټ راځي هغه ریسپانس به تاسو هغه شان راځي دا ال ال ام چې کله هم خبرې کوو دا هر وخت یو فرش کالج ګریجویټ په شان کار کوي چې هر ټایم چې کوم دی دا یو فرش کالج ګریجویټ د انټرنیټ ته ډیر ډایرکټ اکسس نه وي او نه د پریویس ټاسک چې کوم دی یا پریویس کارونه چې د کم کړی وي هغه د تا یاد وي بعضین په دې وخت دی کې یو خبره راځي چې چیټ جی پی ټي خو زموږ خبره یاد ساتي نو هغه ال ال ام شاته یوز کوي په خپل یو چیټ باټ دی چیټ باټ ال ال ام یوز کوي او دا غي ریسپانس موږ لراکې نو کوم وته وایو چې دا ویب سټ انالایز کنو هغه دا کولی شي ډایرکټ اکسس انټرنیټ هغه تشتا هغه ته هغه چیټ باټ ځکه وته شتا ال ال ام ته دا اکسس نه وي نه هغه پریویس ټاسک یاد ساتلی شي خو چیټ جی پی ټي یا چیټ باټ چې کوم دي دا تاسو نوم هم یاد ساتلی شي کته وته وای ملټي ماډل ماډلز هغه ماډلز دي چې هغه ملټیپل یعنی ډیفرنٹ ټایپس اف ډاټا دا په دې باندې پويږي او دا پروسس کوي د ته ماډلټیز هم وی لکه ټیکسټ ایمیجز اډیو اینڈ ویډیو دا په یو ځای کوي دا ټول چیزونه دي دا به اوس تاسو ته په ډیمو کې خیم هم نو دا چې ټیکسټ هم جنریټ کوي دلا ایمیجز هم دلا جنریټ کوي اډیو او ویډیو هم دلا جنریټ کوي نو د ته بیا مونږه ملټي ماډل ماډلز وایو مثال د چیټ جی پی ټي گوگل جیمنای پرپلیکسټي مایکروسافټ کوپایلټ دی گروک ته ډیپ سیک ته کوم چې چاینیز دی کلاود دی او میټا ای آی کوم چې د فیسبوک دی دا گروک ایلن مسک والا دی او مایکروسافټ کوپایلټ د مایکروسافټ دی اوس دی کې یو اوپن سورس یو پروپرایټری دا خبره ډسکس کول ځکه ضروری دي چې په دې خبره به ځان پویول غواړي پرایویسي به لږ خپل ساته ټول خپل سیکریټ به وته نه وایي ځکه چې پروپرایټری ال ال امز کم دي کنه هغه فریلی اویلیبل نه وي تاسو یو سو خود له فری در کی سٹارټ پوینټ کې خو چې ته یو لیمټ ایکسیډ کې بیا تاسو دا اوس په پیسو واخله کنور کار په کول غواړي سو دی جی پی ټي 4o اینڈ کلاود 4 چې کم دی دا پروپرایټری دی سورس داسې مایکروسافټ کوپایلټ او نور هم داسې دي سګي سورس کورس چې دا کومي ټریننګ سټریټیجیز یا ټیکنیکل ډیټیل چې کوم دا ټول پټ پټ ساتل کیږي دا عوام ته نه خود لیکيږي او دا د چیټ باټ یا د اپلیکیشنز چې د تھرو اي پی آی په تھرو باندې دا ایکسس کیږي جی پی ټي 4o چې کوم دی دا صرف خپل سرور یا خپل کمپیوټر باندې نشي رن کولی تر څو پورې دوی اوپن سورس نه کی اوپن سورس کوم دی دا اوپن سورس ماډل دی چې هغه فریلی اویلیبل دی دا ته خپل ډاونلوډ کولم شي خپل سیستم ته کتلم شي چې د شاته څنګه کاروي کیږي په کم ټریننګ د شوی د کم سورس کوډ دی دا ټول ته اویلیبل کتل شي example say llama 3 دی gamma 2 deepseek r1 دی نو developers can build their own chatbots and apps on top of them developers کوم دی هغه خپل chatbots په دې جوړول شي خپل apps په جوړول شي you can run them on your own devices and even retrain them with your own data to create your own model په خپل ډیوایس باندې ته رن کولم شي او بیا هم ریټرین کول شي چې ستا په خپل ډاټا باندې بازي نیم ټیم کې د دې خو په انټرنیټ ډاټا باندې اخستې شوی نو دی سپیسیفیکلی نوی ټرین شوی او ته مونږ بیا په پرومپټ کې وایو یا مونږ فاین ټیون کو نو فاین ټیون کو خو به الګ کې دي چې کله د اوپن سورس وي خو چې اوپن سورس نه نو دا غسیزه بیا لګرانی دا پرایویسی خبره ده چې کله چې مونږ هسپتال کې د پیشنټس کوم ډیټیلز ساتو یا کوم په لا کوډ کې چې کوم دا سیزونه ساتو نو غازین خبره مونږ پټه ساتو نو د دې مونږ بیا سوکو د دې پر بیا خپل LLMs بیا جوړول وي ډیولپرز یې جوړي او د دې پرایویسی خیال ساتل ضروری وي چې لکه دا هو انټرنیټ باندې پراته وي نو دا ستا د انفارمیشن نه هم لرنینګ کوي بیا هم د دوی چې د دې کمپنیانو کوشش دی چې ستا دا ډاټا چې کومه دا پرسنل ډاټا ستا پرایویسی دا اوساتي خو چونګې کمپیوټر دی نو د دې سیس به تاسو پام کوئ چې خپل پورا ټول پټوله سیکریټ یا کوم پټې خبرې دي هغه ورنه کړی شي یا داسې انداز کې ورکړی چې هغه ډایرکټلی هغه اکسس نه کی پرومپټینګ څه شي دی نو پرومپټینګ دغه دی چې کوم یو ټیکسټ مونږ یو ال ال ام ته ورکو چې ته دا کار وکړه دې ته پرومپټ وای په دې کې ټیپس دي چې لومبي بي ډیټیلډ اینڈ سپیسیفیک مونږ وته سو شو چې لګ ډیټیل سره او لګ سپیسیفیک شاوته چې کوم خبره ته کول غواړي لکه دا سمپل دا پرومپټ دی ټیک شو
خو ورسره دا ټول پټول دا prompt use شوی دی. Help me write an email asking to be assigned to the legal documents project. I am applying for a job on the legal documents project which will check legal documents using LLMs. I have ample experience prompting LLMs to generate accurate text in a professional tone. Write a paragraph of text explaining why my background makes me a strong candidate to this project and advocate for my candidacy. دا یو لوی اوږد prompt دی د کې موږ ته ډیټیل ورکړی دی او خپل لږ سپیسیفیک شوي موږ ته چې ته څه ولیکه. موږ ورته وویل چې ایمیل ولیکه، بیا ورته چې یو بیا دا ټکسټ وکړه چې هغې کې زما بیکګراوند وښودی شي چې ولې زه د دې سیز قابل یم. نو لومبۍ خبره بي ډیټیلډ اینډ سپیسیفیک چې تاسو لږ ډیټیل کېږئ او لږ سپیسیفیک سیز ته غواړئ. ګایډ د ماډل ټو تھنک تھرو اټس آنسر. داسې اوس د دې اگزامپل څه دی چې موږ ماډل ته وایو چې ته د خپل آنسر چې کوم دی هغه جنریټ کړي، نو بیا ریتھنک کا. برین سټارم 5 نیمز فار ا نیو کیټ ټوای. موږ ورته وایو چې یو نیو کیټ ټوای دا او دې لپاره موږ سره 5 نومونه چې کوم دي دا برین سټارم کا. نو دا به هم موږ له یو ریسپانس راکړي. خو که موږ سره لږ نور مخکې لاړ شو ته ووایو چې سټیپس دا په دې اندازه راکړه، نو دی به زمونږ د موږ د غوښتنې مطابق به دې موږ له ریسپانس راکړي. Step 1 څه دی؟ come up with 5 fun joyful words that relate to cats. اول څه وکړه چې 5 fun joyful words وګوره چې هغه کیټ سره ریلیټډ وي. Step 2 کې بیا څه وکړه for each word come up with a rhyming name for a toy. همدغه نیمز پسې چې کوم دی د ټوای لپاره یو رایمنګ نیم هم سجیسټ کا. for each toy name add a fun relevant emoji او بیا سره یو ایموجي هم وسره ولګوه. نو دا موږ څه وکړو چې ماډل ته مو چې د کوم آنسر دی په هغې باندې بیا ریتھنکینګ وکړه. ورپسې ایکسپیریمنټ اینډ ایټریټ. پرومپټنګ کې موږ څه وکړو چې یو آیډیا وي موږ ذهن ته راشي، هغه موږ LLM ته به یو پرومپټ کې ورکړو، د LLM ریسپانس راکړي. نو دا ایټریټیو پروسیس دی. اول خو به دا وکړي چې بي کلیر اینډ سپیسیفیک بشي. think about why result isn't giving desired output. او به ګورئ زما د آوټپوټ کې د ولې څه مسله پکې د وکړه. نو بیا ورته موږ وایو چې ته داسې نه داسې وکړه. ریفاین یور پرومپټ. نو موږ خپل پرومپټ چې کوم دی ریفاین کو او مغه پرومپټ ورته بیا یو بل اندازې سره ولیکو چې دا د سیز مې پکار دی، دا پکې نه دی پکار. ریپیټ کو بیا دا غي چې کوم دی دا سیز واپس ریپیټ کیږي، بیا وګورو، بیا خپل پرومپټ ریفاین کو، بیا دا غي ویلویشن کو چې دا د ریزلټ څومره خره بد راغلی دي زموږ مطابق دی که نه دی. یو ټپ دا دی چې کله هم تاسو کینې نو دومره ډیر سوچ پې مه کوئ، بس یو څه ټرای کوئ او بس بیا وسره امپروو کوئ. نو ډونټ overthink the initial prompt, just try something quickly and improve it over time. نو دا یو ټپ دی چې څنګه ورشي بس ډایرکټ یو پرومپټ ورکا او هغې نه پس بیا هغه ډیر زیات سوچونه ورته نه دي کول پکار، ځکه چې په ډومبي پرومپټ کې تاسو ته به ریکویسټ د غوښتنې مطابق دی هغه سیز نشي جنریټ کولی. خو د دوه سیزونو خبرې خیال ساتئ، confidential information او whether you trust the LLM output. خپل انفارمیشن چې کوم دی کوم چې کانفیډنشلی کوم چې د نه ویلي خلکو ته د نه ښکاره کولی نو هغه انفارمیشن نه ډډه کوئ، د عدله مه ورکوئ. یا ورپسې بل دی چې LLM آوټپوټ کوم جنریټ کړی دی نو دا ډبل چک کوئ چې آیا دا څه غلط خو نه دی، داسې کیسز راغلی دي. یو لا سوټ راغلی و چې په هغې کې یو وکیل LLM یوز کړی و او د هغې یو قانون نه و او هغه قانون د ځان نه جوړ کړی و او هغې سره هغه د لایر چې کوم دی هغه ته ډېره لوی مسله پیدا شوه. نو دې سیز ته هم لږ پام کوئ چې د LLM د آوټپوټ کوم دی آیا دا ټرسټیبل دی که نه دی. څومره چې دا ښه کمپنۍ نو بیا هغه کوشش دا کوي چې دا سیز ټرسټیبل کړي، خو بیا هم د خپل خیال ساتل ډېر ضروري دي. اخیری خبره ده ټوکنز څه ته وایي. ټوکنز موږ چې کله یو ټیکسټ ورکوو دته نو دا LLM ته کوم انپوټس موږ ورکوو دی ته ټوکنز وایي کېږي. دا یو ما هم د دې د اوپن AI چې کوم ټوکنایزر دی ام یوز کړی دی، هغې نه مې یو سکرین شاټ اخیستی دی. ټوکنز دې لپاره چې کله د یو سپیسیفیک ټوکنز ته په ورځ کې یوز کولی شي، بیا چې ته د هغې نه زیاتېږي نو ته د هغه تا نه به هغه چارجز اخلي. نو زمونږ او ستاسو جنرل پرپز دپاره خو بس هغه ډیلی یوزیج هم ټیک دی، خو چې کله اپلیکیشنز په جوړوي یا کوم سافټویر کمپنیز دي یا کوم بزنسز دپاره دي نو هغه ډېر زیات LLM دي. لکه اوس که یو چاټ باټ موږ د یو دغه لپاره یوز کړو د یو آرډر ټیکینګ دپاره او هغه آرډرز اخلي نو دا به یو حد ته ورسي چې هغه به لیمټ به ډیلی چې کوم دی به ختم شي. نو داسې خو نشو کولی چې موږ هغه دکان بند کړو چې بس د لیمټ ختم شو نو موږ به دا کار یا دا کوم آرډر دی دا به نور نه اخلو. خو دا چل کېږي چې موږ دا به پیسو واخلو او د هغې په مطابق دی موږ له
دا سیز روان پاتې شي ځکه زموږ بزنس آی سره تړلی وي. دا یو ټیکسټ دی ما څه لیکو چې هیلپفل رول اف تم دا هم ما د دې ځای نه اخیستی دی. دا د هغوی دی چې څه دی چې یو ټوکن جنرally یو 4 characters of text common English text کې this translates to roughly 3/4 of a word یعنی 100 tokens به برابري تقریبا 75 words برابري یعنی 75 words دا 100 tokens وي. دا ډیټا تاسو ته خپل تاسو ټوکنایزر ته لاړ شئ په دې لینک کلیک کې دا PDF د دې دا سلایډز دا به په دې ویډیو ډسکرپشن کې دا زه درهم کم او دا چک کې به پښتو پکې چک کې بل څه پکې چک کې اردو پکې چک کې چې هغه څومره ټوکنز کیلکولیټ کوي. دلته کریکټر سدي 181 دی او ټوکنز سدي 41 ټوکنز دی. خدي خو غوړې ورډ ټو ویکټرز ما خبر وختي کړي وا چې دا LLMs یا ماشين چې کوم دي په انګلیش نه پويږي دې بیا کار څنګه کوي. د بیا کار دا کوي چې کله موږ د یو ورډ ورکو نو ا دې ویکټرز ته واړي یعنی ویکټرز په میث کې به تاسو کوتلی نمبرز ته واړي سمپل به تاسو دا سی ویم دا A32 د هیلپفل 10297 دا ټول د کامې سره دا بیل کړی دي او تاسو د کلرز ته وګورئ نو هر یو بیل ټوکن حساب کړی دی نو دا هغه ویکټرز اوړول شوی دی. بیا دا هغه مطابق دی بیا پریډکشن وکي او پریډکشن کې پروبابیلیټي ګوري چې څومره ستا دی یو ټکی سره دا بل ټکی څومره نزدېکت لري د دې شاته الګوریتم دغه کار کوي او یو ټیکس یا ویډیو یا اډیو چې کوم دی امغه جنریټ کوي یا میوزیک جنریټ کوي مونږ چې څه غوښتلی وي یو ډیزاین یو تصویر دا هر څه دی بیا هغه مطابق سره جنریټ کوي. خو سمپلی دا چې دا یو سیز چې کوم دی دا لګ نمبرز ته وړي اقا نمبر دی موږ له جنریټ کې هغه نمبرز واپس موږ ته په انګلیش کې یا کوم چې کوم زموږ ژبې پښتو کې اده را جنریټ نو په دې اندازه موږ سره دا خبرې کوي. اوس راځو ډیمو ته چې ډیمو کې موږ به ګورو چې کوم پرومپټس ما یوز کړی دي. chatgpt.com وړاندې موږ سره chatgpt دی لګي زوم ان کوم چې تاسو زونه ښکاری. ChatGPT د اوپن AI دی او دلته چې تاسو لاړ شئ نو خامخا تاسو دلته خپل ID جوړوي یا به تاسو پاغه کلیک کې او چې کوم د Google ID وي د هغه تاسو پاغه په ترو هم لاګین کې دی شي د پاغه ډیټیل کې نه زما د دې هر څه د پاره به تاسو ID جا خامخا جوړوي بغیر د ID نه کدا کار کی خو څو وخت پس با تاسو ته وسوي چې دا سیز اوس ID ول ورکا دغه چې ځینې سيزونه د ډیټا ځان سره یاد ساتي. ChatGPT د اوپن AI دی دا موږ یوز کولی شو موږ به زیات تر دا یوز کوو نو دا یو چیټ بوټ دی او د LLM سو یوز کوي نو د کې وګوره پدې چې موږ کلیک کو نو د موږ ته اوس وایي چې ګریډ فار ایوری ډے ټاسک او ChatGPT پلس اپګریډ چې بده ز کلیک کم کنه دی ما ته وایي چې ته ګوره فری $0 سمرا لیمیټډ فایل دی لیمیټډ سولور جنریشن ټیک شو او چې کله دا پلس واخلم نو د کې اډوانس ریزنینګ دی او دا هر یو سیس پکې بیا راځي زما پیمنٹ وال ته ضرورت نشته زه فری یوز کوم. دا د ChatGPT انټرفیس ته دلته موږ ته تاسو کوو دلته موږ له انسر راغی هغه کوم پرومپټ چې ما یوز کړی دی په دې سلایډز کې هغه به دلته اوس راوړم او یو په یو به ګورو. خو پسې د ګوګل دی نو د ګوګل جیمنای دی ټیک شو تاسو چې ولیکئ ګوګل جیمنای نو تاسو ته به دا راشي د ګوګل والا دلته دا وګورئ 2.5 فلیش دلته دا ماډل دی ټیک شو چې څومره تاسو اډوانس زین او عمر دی دا ماډل چینج کوي. بیا پرپلیکسټي یو بل چیټ دغه چیټ بوټ ته خدا شاته د دې ټولو کمپنیانو خپل شاته خپل LLM دی دا څنګه چې ChatGPT او د Google Gemini یو LLM دی نه د دې بیل ماډل LLM دی او د دې بیل LLM دی یعنی ماډل موږ ته صرف وایي چې څنګه چې د یو گاډي ماډلي دغه شانتي د AI هم یو ماډل وي نو دا ماډلز دي ټیک ده چې څومره اډوانس ماډلز نو هغه عمر د پرفارمنس خوي دا سه کلاود دی کوډ جنریشن کې ډیر زیات هیلپفل دی. د Google Gemini نانو بنانا چې نن سبا راغلي د ایمیجز په جنریټ کیږي نو هغه ډیر زبردست کار کوي. پرپلیکسټي د ریسرچ د پاره ډیر ښه کار کوي دا ریسرچ د پاره مندل غشوي دی منلی شوی دی او ورسته ورځ دوی نیو ماډل باندې ټرین کوي او نوې ماډل روباسي کوشش دا چې خامخا پیسې په ګټي نو دوی خنه خسي ضرورتي از ډیپ سیک د چاینا دی دا هم په ټاپ دی زما چې څومره کړی دی نو په ډیپ سیک
ډیپ سیک باندې هم ډیر ښه ریسپانس ماته راغلی دی. مایکروسافټ کوپایلټ دی د میټا چې کوم دی د فیسبوک والا میټا ای آی دی د دې کې تاسو دا وګورئ د تاسو زونه به چا جوړ کړی هم دي په خپل ایکسپلور کې بیا ګروک د ایلن ماسک به تاسو پیژنې دا د ایلن ماسک دغه دی په خپل ټرای کې وی ګورئ چې څنګه کم یو تاسو ته ښکاری پیسې هم نه راځي بس یو اکاونټ ته جوړې کا او دا سیس ز په لیپټاپ کوم خدا په موبایل کې هم د دې اپس ته ډاونلوډ کې وغي سره خبرې اترې کوي او خپل کارونه پیو کې. اوس راځو هغه ما چې کوم پرومپټس ورکړو زه چیټ جی پی ټی ته راځم او هغه زه ګورم څنګه به دا ریسپانس ماته جنریټ کی. لومبه پرومپټ چې مونږ کوم غکړو زه دلته پیسټ کوم ما مخکې نه ځان ته لیکلي دي زه به خیر دا فایل تاسو سره شیر هم کوم. زه به وایي چې 300 ورډ سټوري ولیکا چې پای کې د ټرکس باره کې وي او یو 15 کالو ماشوم ته چې هغه په غاښونو برش کول باندې اوس هو هسي د ورک نو د ماته ریسپانس را جنریټ کو. The sparkly truck parade every morning in truck town. The truck lines up for the big sparkly parade. Fire truck, dump truck and ice cream truck. Oh I do نو دا ټول قصه د مونږ ته را جنریټ کړه جنریټ وی آی د نو خامخه جنریټ کړه ټیک شو داسي. اوس کوم دا خبره وته زه پښتو کې وکم چې د ټرکونو یو کیسه ولیکم. پښتو کې متوي نو د خادل ته د ماشومان لپاره په ساده پښتو کې یو کیسه تر لګم د ټرکونو خپل سیالي په ټرک کلی کې هر سهار ټرکونه راټولې در لګون کې ټرک کثافت وړون کې ټرک او شیدو وړون کې ټرک ټول وختل چې خپل ښکار شي. یو ورځ اعلان شو نن به د خپل ټرکونو سیالي وي هر ټرک چې تر ټولو پاک او ځلاند وي هغه به لومړی مقام وګټي. واړه ټو ټرک خوشاله شو خو اندېښمن مو هغه ویل زه خو ټایرونه مې صفا کوم خو غاښونه مې هیڅکله نه برش کوم ښایي زما څراغونه بدرنګه ښکاره شي. نو دا کیسه د موږ له پښتو کې جنریټ کړه دا موږ اردو کې هم کولی شو دا په فرنچ کې هم کولی شو تاسو سره په خپله ګپ شپ ولګوئ. بیا بیا څه بل موږ برین سټارمینګ دپاره کوو نو برین سټارمینګ دپاره هم زه یو پرومپټ ما لیکلی چې کوم دی هغه برینسټارم 5 creative names for peanut butter cookies. نو دی به موږ له یو creative names را جنریټ کی. Nutty Bites, Golden Crunchies, Peanut Hug Cookies, Butter Bliss Bites, Crunch and Munch Cookies. ٹھیک شو نو په دې کې آیډیاز موږ د جنریټ کړل څومره چې موږ د سپیسیفیک کیږو نو هغه مره به موږ له سپیسیفیک انسر راکړي. انفارمیشن د پاره موږ څنګه یوز کوو موږ سویلو چې what is the capital of Namibia نو امه وته ولیکلې دی د ګورم capital of Namibia is Windhoek تک سشي نو انفارمیشن لپاره هم موږ دی یوز کوو. اوس ساده یو سمپل پرومپټ زور کوم write a story about a cat. نو دا اوس د موږ له یو سټوري جوړ کړه خو چې د سونه ورډز به او څه سبب پکې راځي دا ته موږ نه دی بیان کړی بس موږ ته صرف یو سټوري جوړه کوم د پاره خو کوم دغه بیا ته زه وسویم چې دا سټوري ته موږ مال 300 ورډز کې را جوړه کا نو بیا او چې قسم وته ما و چې د کې هډن لایبرری چې کوم دی هغه ډیسکور کړي نو دی بوس دا هغه سره د کې به ګوره دلته کې سره ریسپانس دا قصه رسواره کې وا مون لایټ اډونچر موږ ته نو ویل دا ځان نه کړو دلته ته موږ وې چې دغه لایبرری چې کوم دی هغه ډیسکوري وکا نو د موږ ته هغه د لایبرری مطابق اوپن بوکلې پیجز شمر لایک واټر دا یو کړل چې کوم موږ ته وایو چې موږ سره موږ له دا سیز را جنریټ کړي به موږ هغه کوي. اوس زه فار ایگزامپل زه دا چې د کوم قصه را کړې زه دا کاپی کوم او دلته زه وایم دا ول دلته زه پیسټ کوم مې لیکو تا و سره اوس زه وایم چې ترانسلیټ it into اردو دا کیسه دا کیسه ما په د جوړه کړه او د اوس نو عادي رات اور خفیه کتب خانه دی اردو کې دا مونږ لا ټوله قصه د چې کوم جوړه کړه هغه مونږ لا اردو ته ترانسلیټ کړه نو مونږ دا ترانسلیټ د پاره اوس دا په پښتو ژبه کې د توج باړم
د دا مانم تاسو کوي نو دومره دا د چیټ جی پی ټی دومره اډوانس سیز دی نو دا پرومپټس بدل زه در کم تاسو په دې نور هم ټرای کړئ او چې ټایم د سره وي خپل کار ته واخلئ اوس یو بل پرومپټ ورکو چې په هغه کې مونږ ویلو چې پروف ریډینګ مونږ لکه چې کوي اوس کې غلطي وي هغه به مونږ لدی غلطي را سمي سو چې فالوینګ ټیکسټ ته او سټاف ټرایبز د لپاره موږ ته وایو چې ګرامټیکل ایررز سپیلینګز پکې وګوره او بیا ری رائټ وکړه ټیک شو نو ورکو چې ته سوي خاصه زموږه میټ دیس اډوربل سټاف پاندا made from super snuggle materials and easy to wash in the machine پځې easy to machine wash کړي دی wash in the machine پځې machine wash کو this toy the perfect friend of your little one قابل د وای super snuggle material لیکلي او دلته super snugly materials نو زمونږ دا غلطیم زمونږه وباسله کوم یو غلط سنټنس ورکو او ګډ وډ انګلیش وته وای موږ ته چې دا لګ سم کنو دې مونږ لکه هغه تاسو په خپل او کې زر ډیټیل کې نظم دا ویډیو ډیره زیاته وګدیږي اوس چې څومره چې کوم دی د لمونګه پرومپټ څومره ډیټیل کې ورکو نو هغه به دې مونږ لا کار کوي او دا غینه وړاندې سمرایزیشن ما ویلو چې یو سمرایز کوو نو موږ دلته یو ټیکسټ ما ورک چې دا یو ټیکسټ دی او دا مالا په 3 بولټ پوینټس کې سمرایز کړه چې دې کې څه ویل شوی دی ټیک شو انټرنیټ ته بزنس آنلاین او پروډکټس او دا نو دا زور کوم دلته نو هغه سمری موږ دا په 3 بولټ پوینټس کې راکړه چې په دې کې څه په دې the internet has made information easily accessible changing how people live work learn and communicate it enables global business online education and family connection challenges include دا ټول د مین بولټ پوینټس کې هغه سمری راکړه چې په دې کې دا خبرې شوې دي اوس کسٹمر او د ایجنټ ترمنځ خبرې شوې او موږ ته دا وایو چې ته موږ له دا چې کوم دي دا هغه کا دا انټایر کنورسیشن دا سمرایز کړي د کې اصل خبره څه شوی دا دوی سوي او د موږ دا پرومپټ ورک نو پرومپټ کې د ریسپانس موږ ته سره راغی سمری دا چې کسٹمر reported a delay in receiving their headphone order by headphone وته په وخت نه رسیدلی agent confirmed the delay was due to stock issues but shipment is now on the way and will arrive in 3 days د امراته چې بدري ورځو کې به وته ایجنټ وته چې دارو برسي customer requested a discount adjustment agent approved a partial refund to be processed in 5 to 7 business days نو دا د دې ترمنځ خبر او شوي او د دینه helpful چې کوم څومره انسایټس دي جنریټ شو مونږ د انالیسس د پاره هم یوز کو چې مونږ ته وایو چې په دې کمپلینټ کې ته وګوره د دې کې یو کمپلینټ شته کني ست مونږ د دام ویل چې انسر یس اور نو یا راته وای یس کا یا نو دته په الحال یو دا د کټ کومه نو ګورم چې دا سوي No, they would say, yes, this conversation contains a customer complaint. ټیک شو really unhappy and very frustrated. time راته وي هغه وخت نه پرومپټ بیا راوړم اوس وته زم answer yes or no نو دی به ما اوس ریسپانس بدل راکړي ټیک شو صرف راته yes وي چې او کمپلینټ پاکستان دلته ما د ډیټیلډ وي چې دلته په دې کې کمپلینټ پاکستان کوم قسم دی هغه راته وي ولته مو د صرف چې ما د صرف یس اور نو وای نو د ماته وي او د کی کمپلینټ شته بس نو چې څومره د سپیسیفیک کېګم دومره به د مال هغه شان پرومپټ راکړي اوس چې څومره ډیټیل مونږ ودل ورکو هغه مر به مونږ لا کار اسانه اوس دا یو ایمیل دی مونږ چې کوم متویلو چې ګوګل ډاکومېنټس پروجیکټ د پاره ال ال امز یوز کوم او بیک ګراوند مو ګورځ نو دا پرومپټ ورکو دی سوي the mamala us da paragraph of text polished email paragraph you can use I'm very interested in being assigned to the legal documents project my background includes extensive experience in designing and refining prompts for large language models to generate accurate tik show da told dumla oko ورپسې مونږ ویلو چې ماډل تا مونږ سوایو ته خپل انسر ریثینک نو brainstorm 5 names for a new cat toy مونږ ته ویلو چې 5 fun joyful words چې کوم دی هغه سره راشه بیا هغه ورډ چې کوم دی هر ورډ د پر یو رایمینګ نیم د یو ټای ولګوا او د هر ټای نیم سره بیا یو ریلیونت ایموجی ولګوا نو پرومپټ ورکو چې سوي چې سټپ 1 کې سو کړل د ریلیټ ټو کیټس پاز ویسکر میاوز کلاس ټیل دی وکړل joyful words
2 او 3 نو پاز اینڈ جاز د سره پاز سره جاز یو ځای کو ویسکر ټویسټر میاو واو کلاډ را ټیل ټریل او ایموجیز یې سره هم ولګول د کې لګ مالټي ماډل تزم زه د نت نه یو رسید چې کوم دی ا ډاونلوډ کوم ما د انټرنیټ نه یو تصویر واخستو د رسید ټیک شو دلته می سرچ کول دلته می کاپی کو او دلته زه ورکوم د مالټي ماډل اگزامپل د تخم مونږ ویلو چې چیټ جی پی ټی او چیټ باټ دی دا ال ال ام د دې ترشا ال ال ام یوز کیږي خدا چیټ باټ ته نو د ملټي ماډل دی دا هو د کې خلورم اپسم ډالر لیکلی دی خو زه به صرف دا وایم چې د کې کم دی مونږ وته وایو چې دا کیلکولیټ دا ټوټل ان دیس ریسیټ په دې ریسیټ کې مونږ لا ټوټل وګورئ دی سوی پرومپټ مې ورکو د ایمیج واغشتو او اوس د well I looked at the receipt you shared, it shows 3 times $30 no 30 90 ٹھیک شو او the correct total should be $90 but the printed receipt ادم راته وجه بده کې 60 لیکل او نو دومره پورې دا اډوانس دی خپل تصویر ولا ورکه اب هم تاسو له چینج کی په دې چې کلیک کې دلته لیکلم دي photos and files create image think longer deep research study and learn more نو دا ایکسپلور کې په خپل دغه شانتي دا ټول چې څومره دي دا یوز کې او پرومپټینګ وسره وکي پرومپټ چې څومره ډیټیل کوي او څومره ایکسپریمنٹ کوي اټریټ کوي بیا ګوره خپل پرومپټ ریفاین کوي او جنریشن پیو کې نو دا ټول جنریټیو ای آی وا دا ډونه ټیکنیکل پکې ما سيزونه نور اغون کړي د په وجه چې ما دا هر انسان یې زده کی او یو کانسپټ وته کلیر شي دینه بس وځو بیا په پرومپټ انجینیرینګ داغه یو ځان خپل ویډیو دا پاغه با ای کې به ټیکنیکلیټی راځي نو تر دې دا پورې دا الله نه امید دی او غوښتنه ده چې الله دې موږ ټول په دوه جهان کامیاب کړي الله خادو خوشاله او آباد لره ویډیو لایک کې چینل سبسکرایب کې کمنټ کې خامخاو کې چې تاسو څومره زده کړه وکړه یا څومره مخکې نور څه زده کول غواړئ نو ماته به هم لږ اندازه وشي او که کنیکشن کول غواړئ نو فیسبوک لینک هم لاندې شته ګروپ لینک هم شته په ډسکرپشن کې ته لاړ شئ او جوائن یې کړئ واتس اپ چینل لینک هم پکې شته الله پامان